السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی کتن کو اللہ پاک پروردگارم شرم پردہ ساتا، مولا پاک پروردگارم کا روزگار روان ساتا، اللہ پاک پروردگار دی زما پختون زما پاکستانی دا چا محتاجہ نکی۔ کم بچی چی زما دیار غیر کی دی رب العالمین ذات دی خیر خوشارو سر خپل وطن تا دا خیر سر ڈکی منگولی کا عربو کی دی او که په میډل ایست کې دي او که په ایشیا که په یورپ او په امریکا په کم ځای کې چې پراته دي، په آسټرالیا کې په هر ځای کې چې پراته دي، زما بچي دي مولا پاک پروردگار زما پښتون زما پاکستانی دی رب العالمین ذات چرته ذلیله نه کی۔ مولا رب العالمین ذاتم غیب د خپل کور د خپلو بچو خپلو خویندو میندو رونو سره الله پاک ثواب وکړه۔ کم زما بچي چې دیار غیر کې بیماران دي الله پاک پروردگار دی ولا صحت ورکی۔ کم بچی چې زما بے روزگار دي او اسې ناست دي او په انتظار ناست دي او مور پلار او بچی دلته په پاکستان کې هغو د پیسې انتظار کوي، الله پاک پروردگار دی غیبی د هغو کا روزگار روان کی۔ مولا پاک پروردگار هم خوشحالیان نصیب کا سره زما د بچو سره د قوم پښتنو سره د پاکستان۔ نن زما راتک د یو غټې ډرامې ناندې دی چې کومه ډرامه آغا الف خان شیرپاؤ فاؤنڈیشن ما سره کولا او آغا تا زما د طرفا دس سمیلاو نشو سچ آغا غوخته دھمکیاں را کئی کور تا رازی خزیران و تختولا بچیران و تختول دا گورے دا الف خان شیرپاؤ دا ایف آئی آر چکم آغی پا ما کڑے دے آغا دے دیر زیادی پیسے لکاؤ روپئی سائبر کرائم کم تچ دے لگیا دے وسی مات انصاف نہ ملاوی گی دا غل دے دروغ جن دے لکاؤ روپئی دے زماد پرتوک دے استو دا پارا عامر تاکالے رانو جوڑا ولو پولیس لا او دیلا دے غٹے پنگ ستاسو روپئی چی تاسو کمی کونڈو رنڈو را دے گلے وے یتیمانو لمرا دے گلے وے بے سہارا خزو لمرا دے گلے وے دا ماشومانو دا یتیمانو دا ودونو دا پارا دا مدرسو دا پارا دا یتیم خانے دا پارا آغا روپئی دے یا خو بدماشانو دا نن چی دے او یہ پا ماو لگو ولی پا مای سنگو لگو ولی ما تے افرون کر دی مان دی اغشتی الٹے دا پولیس ایف آئی اے او سائبر کرائم دے الٹے تلے دے او زمان متعلق سائبر کرائم تا ایف آئی اے دا ہوتا اس تا کنزل کئی پولیس تا وی تاس تا کنزل کئی دا آغا بی حقوفا دے چی دانوی ما تا کئی وی تاسو تا کئی آلکا چاہتا چی کوم آغو مانا تا پوس کئی بخبلا بکئی سمر لکا روپای دی دا پارا ورکلی چی سائبر کرائم یا ایف آئی اے دی خبل تا پوسو کی اور پولیس دی خبل تا پوسو کی چی جانبی بولی دا سے کئی دا پولیسو اور دا ایف آئی اے دا ترور زویو دی دمرا جرمنا کر دی دی دمرا انتہائی عیاشیاں کر دی ہم آغا گندہ پولیس والا کم چی رشوت خور دی آغا گندہ ایف آئی اے والا کم چی رشوت خوار دی آغا گندہ در تیادوں ایف آئی اے یو مضبوطہ ادارہ دا دی ظالم بچی تھی آغا دلگانے پکرا خون کر دی وغوص رہ تعلق ساتھ رہ لکاو روپئی زماد بیزتائی دا پارا دی ورکڑے بھی لکاو روپئی دے با پولیس کے زمان ایف آئی آر چکم دے در کڑے دے تو وہ بیغارت آگا ایف آئی آر خود رو با سکنا ما یعول سرزی تا پا ما بانے دا ٹیلیفون دھمکی ما تا ثابتا نکا اور یعول سرزی تا غما خونتی سڑی بانے تیرے کے غلا تا دزی بخبل زان بانے بخبل تا بانے دا کمیو دے 2010 میں بتا دزی کیے گی اور بیوقوف وہ سب پورے سو غلون نہیں بڑے شوستا وہ سب پورے پتا ڈزی کی گی تا دھمکیاں درکڑے کی گی تا اور دس آزاد گرزی دس زناگانے کے دمرا خزالیم بچیا تا کم لارخ کارا شویوا دا صرف و صرف وہ سو دا آغا خلق دے رولو دا پارا دے واؤ دا آغا خلق دے رولو دا پارا دے دا ڈرامہ کر دا چی یرا دا خلق مانا اس پا کلارشی خلق بستانا سرمن کو زئی تا دا خلق مال والے دے تا دا کنڈ و رنڈ عزتوں لٹ کر دی تا یتیمان تباہ کر دی تا سرا سعودی عرب کی جستا کم ایجنٹانو آگو حالو بورا آگو پاکستان کی صحیح نشی پاتے کے دے
او دا تشی وی ڈزی کر دی دا تش نور بانی سوک ڈزی نکی بی حقوفا سوک چی ڈس کو دو والے یا سری اولی دا خود دقا سے نرزوے پلان کیزی تا تلے اماؤ ختم ہو پلان. دا پاکستان پولیس تا دس سے گپ شپ والا اخکاری نا دا پاکستان پولیس تا سے کباڑیان اخکاری دا ایف آئی اے تا دا ٹوک اخکاری دا خپلو دماغو دا شنی سملے او پلان جوڑ کے کتو خیار وے کدو تو تی پوزیا کتو خیار وے کمکلا ستا سڑے خرچ شرے ہو ستا پا کور ستا پا دفتر زدر ننو ہوتا ما او مردارا خزمی در سربونی والا آغا وقت پولیس تا ترکے والے تانے تا دی بوزما نن ستا پا کور بانے توے ڈز شوی دی او دا ڈزو خل نمالمیگی دا ترسو پوری دا او خدارا تو گوایا دے علف خان لا زما چی منی یہ پختنو اے مسافرو ولا یو فیڈر را ولے گئی فیڈر چی پئی ہوتا پکی واچو ہوئی او خیر ولا کوئی خنیم گرم خوا پئی با علف خان لا گرم ورکا ہوئی دا دا چرسو چی لمسکی پا غرمکی علف خانا او بیا گڑے وڑے وائے پا غرمکی علف خانا خدا دی غرق مکا علف خانا ستا دا خیالو چی دا خلق برانا پا دی ڈزو کی بزوی اما او خلق برانا پا کدارا شی واللہ باللہ خلق پا دربانی سوریگی نورم دا خطب بخبرا ڈزی کے لگی ہے دا خستا یو ڈرامیٹیکل دا 400 پولیس نا خر جوڑ کر دی خر کلپ یو طرف نا راوڑی ٹکا 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 کلپ بل طرف نا بیراڑے کر کٹک دا ایف آئی اے ستا دا پلار دا چتال انصاف نظر کئی دا پولیس ستا دا پلار پولیس دے تو تی پوجیا دا کباڑی بچیا تا ستا دا سائبر کرائم چرتا دے ستا سائبر کرائم چرتا دے ستا دا شیشن جج چرتا دے ستا شیشن جج کمزی کی درہ تو خایا آکم تا چیز پیش شوے ہوما یہولو سنزی ماتی دی کردی علف خانا دا دی یہولو سنزو با ستا پلار ستا مور ستا خزا ستا بچی ستا خاندان بدا کی حساب را کئی دا دس گپو دے تو چوچاخ کارے دما گان کپا ستا خمات آسی کت وقت بتاو لگے دا چا چی سنتا پلان کرے ہو ٹول پلان دے پولیس تک کارا شوے دے تا تو پولیس معمولی آغا دنا تھرڈ کلاس دو خانہ دے خراب آشا دے ٹکمار صحافیان نا ٹکمار میں کونولا زمانگا لبخان چی کم دے آقا میں ڈزی شوی دی او دا پولیس دے جاکوارو خبر دے تبوس کو اے بے غیرتو تاسو تپوس کو تاسو تا خرخ کاری دنیا در تا سماشمان اخکاری اور بے پاکستان پولیس کو یاد ساتا اور بڑے تراوس دے آگا خیرمار صدا خاپیرئی ترور خاپیرئی تراغت بچیا وہ چکم زمان معشوم دے پرتو وہی نا چاہی وہ آگوئی علف خان ماما یعنی دمرا منافقہ خزا اول جماعت چا جوڑ کو نم پہ خاپیرئی کی خودو دے پہ ہو رہے اور دا خاپیرئی نے خبر اخلاص اکڑا وہی دا ما جوڑ کرے دے خاپیرئی ریکارڈنگ ما سر اپلوڈ دے چی یو لک 10,000 روپے خدے خبر شپیتا یا لک روپے دے بے غیرت لراغل دی دے پکی یو لک 10,000 روپے ورکڑ دی اور جماعت بخبل نم کو ظالمانو سمر پلاٹونا سمر زمکے پا سعودی دبئی دا امارات قطر مسکت بحرین دا دی پا پیسو دا لندن پا پیسو لندن کی یو بے غیرت اناس دے آغا بے غیرت پا دا چراٹ کی صالحانے نا دا مردارو دا ایڈز بند جامع را دیگی او دلتا معشومان او خزیت کی چرتا خی دکانے در تو خولئی آغا دکان کی ٹولی مردار دا زناکار و خز جامع دے دا ظالم بچے پاکی مسلمانان خو خدا دا کا سوالگر خزی پکار دا دسی پنجاب کی خما یو قسم ہونا کہ تو چی میں کہ اگشتے چیز کی چھت گر گئی ہے زمان صوبون ڈبل تریبل آبادی دا دلتا غربت زیاد دے اور دا دسی وڈی اللہ گاندھی کارنے پریخی دی
سعودی عرب کے، پا اماراتوں کے، پا قطر کے، پا ابوظبی کے، پا لندن کے، پا یورپ کے، بیلجیم، جاپان، انڈونیشیا، ملیشیا، دا سم امریکا، آسٹریلیا، سمنا ملکونا چی دی تاسو زداویم چی دارا کوئی چی ستاسو مال پا تاسو خوخ نده، تاسو درشی ٹوکرینی ولی یو درہم ہوتا واچو، یو درہم تاسو پا درہم سے نکی گی، ستاسو پیسا نکی گی، دا لفخانو دا روپی وال میں کنو دائی جنتان دی دا کمی چینی ولی ما تو آیا لفخانا نندل چیلنج در کوم وورا پا کوبونو بانے کولو تا بانے خلق دزی گئی او ما خلق دزو سر لگئی زمان لاس کولی بے غیرتا او تانا خلق نفرت کئی تا دعوب ہو رئی تا کورنا تا ودونا یتیم خانہ جماعت تولا رسیدنا کم چیو مسلمان پہ خب کی گی تا آغا رسیدنا ناجائز فیدہ واغستا تا بیازان لگرو جوڑ کو او دا سلگاو کسانو گرو دے جوڑ کو سلگاو کسانو پس گرو دے ثابت ملکو نوالا اے مسلمانانو ما چکم گوڑے لگے پا عربو کے پا یورپ کے پا لندن کے پا نورو زگونو کے اور پا ملیشیا کے پا نورو زگونو کے اماراتو کے مجھے گوڑے لگے دارا تو جی دے بے غارتو تو ہوا ہے دے 100 روپے وال میکون ہوتا سرن دے علف خانا چی تا مالدارا خلق ہم صرف دغا پختانخ کاری چی کبا گلتا پراتا دی پاربو کے پبار ملکون کے پدی پاکستان کے دسی کا پرائی دی چی خلق را گونڈے یو خری 2 روپے وال میک سواتا ہے چاکور در تلے تاسو پاکستان کی چاند دی مگر خربریان کو پر پیسی خوختی دی خلق بم پکانو لی دلتا پاکستان کی جسو پیسے ورکی اگر تپوس کئی کمزی کی اسے گی خاون نے سکار کئی سو بچی دی معلومات کئی بیا پیسے ورکی ستاسو کنتے خلدی اکاؤنٹ نمبر ورکا راغلے باغا خوڑی اکاؤنٹ نمبر ورکا پخلب استائی کا پاگا اکاؤنٹ وئی ناندے بددی پٹائی چلی گی اور چرتا چی مڑے اوشی اگر تب اکاؤنٹ نمبر نہیں چرتا چی دبل سے ڈرامی اگر تب اکاؤنٹ نمبر نہیں چرتا بچی کوٹ گوڑی کوک پا خدے پزاد میں دی قسمی ہو رہی زبدا کاگوا گرا خوندو متاوست بے خیم من چیلنج ورکوم نن رز دا روپای وار سوما میں کنم چی دی سرد علف خانا او سرد غبل دم سدے چیما ازغر چیما غل او دا نور چی دی دا پوڈریان موڈریان ہو خودی خوان چی پیسی پتا سو مانے راواری یو گری والا دے دا یو مکمل گروپ دے دیو خلقولی اجتماعی طور بانے دیو ڈزم پا خلقو بانے اجتماعی کئی دا یو پورا گروپ دے یو دی تنظیم دے پورا دا سمجھتا گوڑے لگے کہ میکونے نہیں ولی الف خان شیرپاؤ پا قربان تزی و شیبونگے غندن کو غندن نا بگواندا سم پکے نکئی تش مچا سم پکے نکئی دا دس صافیان دی چے دا روڈ صافیان دی ما خل جیو کی ہوکتا نل میر وائی ہوکتا نمی پا سما ہوکتا نمی پا دل ہوکتا نمی پا بے دل ہوکتا نمی پا لاہور نیوز ہوکتا نمی پا مشرق ہوکتا اور دا دی دا آگا ترور دوے دے خیبر نیوز دا شاہ دا کار کئی آگا خیبر نیوز والا خیبر نیوز والا نا پیسے ورکا جاگا خستا خبر ہو چلے کنا ہر خبر ہر ٹیلی ویژن والا تا نہیں ریگی دینا بچتا دروغ جنے کہ تا پا حق ہے تا سر بخلقو مینا کولے او تا سر تا بنچا ڈزی ندی کری دا تا پا خبلا پلاننگ مطابق شر کنزا کہ دا دی غر نہ ہو تو زبا جرم در کا مزا دا دی غر نشی نہ ہوتے دے بچا داول نشی کوڑے گا دیر بے غیرت دے دے بانداغ آواز کئی واللہ پتہ انہیں نے دیگا چاروا کی دی ستار دا کور سوکیداری من پولیس کئی ولی سکے پولیس والا کور تو ودرے دے وس نور سنکئی دے یو دوٹو پک مارو غاڑی
دی اوس ټوپک مار غواړي پولیس والا دو پولیس والا غواړي ولې چې دې ته د خپل انجام پته ده چې په بازار کې په کوڅه کې هر چا چې ونیولو خانګې خانګې کوي به راکاږي به د دې خپو نه وجني مجني څوک نه دا مردار وډکې دی په دې څوک مچازم نه کوي خو راکاږي به په دې چې دې ډېرې کونډې بېعزتي کړي دي د چا خو به څوک یې که نه دې ته الله تعالی په قهر شوی دی او زما غوندې سړی ورته مخامخ کو دی اوس تاسو د فراډ دپاره یو نوې ډرامه جوړه کړه ډزې وشوې چې تاسو را باندې رحم وکړئ زه افغان شیرپاؤ او روپۍ محکونو والا ته چیلنج ورکوم دیو دې خپل کسان خیرماران راوباسي واوره چیلنج درکوم تاسو ټولو له خیرمارانو د خیرمارانو خرڅولو والا فقیرانو خرڅولو والا بیګرز خرڅولو والا زه چیلنج درکوم تاسو له په کوړه غوږونه واورئ یو تاسو راوباسئ کسان تاسو به زرګاو راوباسئ او زه به درته صرف او صرف د سلګاو یا د سلو نه کم تعداد کې راوباسم چې ما څه کړ دي تا څه کړ دي تا ټول عمر د خلکو نه غوښتې ده چې راکه یو دی له ورکوم راکه یو دی له ورکوم دانا ورکا او دانا شاته کا دانا ورکا او دانا شاته کا دانا ورکا دانا شاته کا بیبي ستا په نوم څه نه دي راغلي شاته کا ویډیو هم کړ د خدای بندګانو تاسو څه نه دي رالیږلي شاته کا و څوک خبر دی چا رالیږلي چا ولې چې دا خو پوره سرم دا دی او خپې هم دا دي دا ټول انټرنیشنل غله دي زه دوی سره چیلنج سره ویم دوی هم دې دا راولي خیرماران او زه به هم راولمه هغه خیرماران چې دیو چا داسې ځای جوړ کړی دی دیو چا دا ټکمار به نه راولي د روډ نه هغه کسان به راولي چې چا بنیاد څه جوړ شوی دا غریب راغلی و شپږ میاشتې مخکې او سم ورکړي دا بیا راله دا به خیر یې غواړي ما ته وګوره زه جان حبیب تا ته دا وایم چې زه د پېښور د صوابۍ د ډیره اسماعیل خان دا د ډیره غازی خان د دیو نیازی داسې کسان به زه راولم چې هغو به قرآن په لاس باندې راځي او دا به وایي او ځای به هم ښیي او تاسو لیدلی هم دی ما تقریبا کروڑاو روپۍ د خلکو نه راویستې پاکستان کې شکایات راغلی دي د پښتون شکایت راغلی دی د پښتون لپاره مې قرباني ورکړ ده اخیستې مې دي روپۍ دا ټول پښتانه مغبوري لګیا دي راوړې مې دي په دفتر یې ورغلی یم په زوره مې دي اخیستې دي قید مې تېر کړی ته هغو ته پکې تللی یم غله په تا ډزې څوک کوي ته د ډزې تا خو په ما هم ترایي کړ ده 100 لکه روپۍ تا په ما ولګولې د مرګ دپاره دې څومره ولګولې اوس د دا ډرامه جوړه په تا باندې ډزې وشوې بله خبره دا ده ما کروڑاو روپۍ خلکو له راایستې دي موجود دي خلک زما دا لایق به ګوري ماغه کسان ما ته نن ورځه پورې ثابت کوي یو روپۍ چا چې په ما دا ثابته کړه چې جان حبیب چې زمونږ کار شوی دی او پیسې م اخیستې دي او جان حبیب وروسته مونږ ته کار هم کړی راشئ زما دا بریتونه وخروئ چې لکاو روپۍ د یو سړي نښتي د کلونو نه او الله ولا زه سبب کم او راویستم یې ولا او ور مې کړې وایې غشتې هغه سړي باندې د ښځه 3 کاڼي طلاق کوي چې چا اماونټ اخیستی او ما له 1 روپۍ ویلي دي راته خو اخیستې مې دې نه دي او چې کم په پاکستان کې سړی داسې پیدا شو چې جان حبیب 1 روپۍ اخیستې ده 10 لکه مې راایستې دي په 10 لکو روپو کې 1 روپۍ ما اخیستې نو راشئ دا سر رانه جدا کوي یا داسې یو موبایل ټلیفون خو پیدا کوي که نه افغان شیرپاؤ او روپۍ وړ میکونو یو داسې ویډیو پیدا کا آډیو پیدا کا زرګاو ټلیفونونه تا په 2 نمبر په ما باندې کړ دي یو خو راوباسه که نه چې یاره ما له لږې پیسې پکار دي او ما ته راولېږه چېرته داسې یو راوباسه الحمدلله نن چې الله زما مرسته کوي
داغی صرف و صرف و جدا چے الحمدللہ ز صادق ہے ما او اللہ ز صادق پیدا کرے ما او اللہ پاک پروردگار دے ما خپل ځان ته نه شرمئی چې زه په خپل نظرونو کې وغورځېږم او بیا مې دی اللہ تعالی خپل ذات ته نه شرمئی د الله ذات ته او بیا مې دی الله پاک تاسو ته نه شرمئی ما دی الله خپل بچو ته نه شرمئی کله هم چې داسې حرکتو کو زما د خولې طاقت به ختم شي زه په یو ایجنسۍ بیا نشم ننوتی دا سچ ګورئ زه زورور نه یم زه ډېر کمزور عاجز مسکین غریب انسان یم ما سره که طاقت دی رب العالمین ذات دی او که ما سره دواګانې دي نو ستاسو دي په کعبه شریفه کې تاسو ماته دعا کوئ په مدینه منوره کې تاسو ماته دعا کوئ په کورونو کې په پېښور کې بټل کې انګو کې ټل پاچنار دیر سوات کې زنانه ماته دعا کوي ما چاله روپۍ نه ده ورکړې ما چا خیرات مار له ښه نه دي کړي ما د هغه سړي سره الله تعالی ما نه دي کړي الله تعالی ما نه ښه هغه ځای کې اخیستي دي چې کوم ځای کې د هغې ټول وس دس ختم شو پولیس بدماشان هر څه هلته الله تعالی زما وسیله زه یې وسیله کړم او زه روان شوم او کارونه نن ورځ پورې دی خوی کار روان دی غول خوري کار بند دی دا ډزې ډزې چې په ځان باندې کوي کار بند دی نن ورځ پورې الحمدلله الحمدلله زه د الله نه راضي یم الله دې د ما نه رضا شي تاسو ته دا وایم پښتنو پاکستانیانو په دې غولو کې را نه شئ زما آخري څو الفاظ دي دې نه پس ته به زه تاسو نه اجازت اخلم دا راته ووایي چې 2010 نه اوسه پورې د دې څوک غل معلوم نه شو دې چې دومره وخت تېر کړی دی د دې کور ته دومره کروڑو اربو روپۍ راغل دي اربو روپۍ دی په هغه ډمو هغه بدماشانو هغه ځای کې سودخوروله ورکړي دي چې رکشې چینچیانې ګاډي کورونه مختلف ځایونو کې اجارې ځمکې دا ډېر توتي پوز دی ډېر روان دی بیا دې دا ډرامه چې داسې کوله دي او سی سی ټي وي کیمرې او دوه نه شوې لګولی کور مخې ته دومره وخت نه ته لګې چې په ما قاتلانه حملې کېږي ما پټ پټ ځم راځم نو ستا د غلا دپاره په 6,000 روپیا باندې یو کیمره ده راشه زما ځي ته راشه زه به درته 1.5 2 کیلومیټره 3 کیلومیټره 4 کیلومیټره کې دسې کیمرې به درته وښیم چې زه چېرته روان یم څنګه تاویږم څنګه راځم هر ځای نه به زما فوکس تا ته راځي ته د خپل کور مخې ته هم نشې لګولی ته دومره غریب شوې نورو دپاره پیسې غواړې ځان دپاره 6,000 روپۍ ته غل وې دا پروګرام تا نن نه دی جوړ کړی ته د وخت نه دا ډرامې کې دا هغه سیلاب د وختونه جړانګوله پولیس هم ستا په کار ته چې په خپله خیر مار شوې ته چې خپله دفاع نشې کولی غولنه ته به د بل دپاره څه خیر وغواړې خبره زما کوه زما زه په پنجاب کې ناست یم زه غله پولیس والو پسې ګرځم زه د غل FIA والا چې دي هغو پسې ګرځم زه غل نارکاټکس کې چې دي هغو پسې ګرځم زه غله CCTV کې چې کوم دي هغو پسې ګرځم زه هر فورس ما سوای آرمي نه هر فورس پسې ګرځم او په خپله جواب ورکوم جیل ته ځم وال خورم بیا راوځم خو خیر نه غواړم ته ما ته دا ووایه تا CCTV کیمرې ولې نه لګولې او ستا دا ډرامې د کله نه شروع دي تا دې خلکو ته چېرته ویل دي او چارواکي او حکومت تا له سیکورټي درکړي ولې 2 ټوپک ماره الف خان پسې روان دي او الف خان صاحب راغی جی واده له راغی اسپایانو ته خانجي دلته کښېنئ خانجي دلته کښېنئ خانجي په تا مچا ځم نه کوي پولیس مړه پیسې ورکه تنخوا ورکوه DIG سره خبره وکړه څو دې پکار دي چې زه درولېږم ما ته ووایه زما ته تنخوا ورکوه په روټۍ ماړه ساته د هغو تنخواګانې DA دا برابر کا نو په مفت کې خو تاله پولیس والا نشي درکولی چې ته 2 ډزې په ځان باندې وکړه ای الف خانه
ته چې په دا خپیم پولې که نه خپل ځان لا هم تاله پولیس والا ګارډ سیکورټي نه درکوي. په مقصد پوه شوې؟ او سیکورټي ورته میلاوېدی شي، پیسې ورکوه، د دې مسافرو لږې پیسې دې والدي ورکه دا زه درلیږم. منسټري اف انټیریر ته ما ته خطره ده، زه خپله سیکورټي غواړم او ټوپکمارو نه تنګ یم، لیګلي راته پولیس ورځای کې به در سره وي، اولدار غواړي، تانیدار غواړي، څه چې غواړي در سره به وي، جیب غواړي، ګاډی غواړي، خرچې ته برداشت کوه، حکومت بدله درکړي که نه ما ته ووایه زه بدله دروالم. ته ظالمه ده خدای تا خو 40 روپۍ ووالې، اوس چې کوم دی نو تا خپله ته پلانکي جوته تا تقریب دی او دلته په کور ډزې وشوې، دا اچھا چې ډزې کولې هغه زما خیال هغو بنکس کړي وو. ولې دې سره مزایل دې نه خلک یېرېده، ځکه چې هغو غریبانو ته پته هم نه وه چې دا چېرته بار تللی دی. دی زما خیال بار ملک ته به دغه ورځ تللی و، چېرته کانفرنس له تللی و بار ملک ته. دی الف خان ته تپوس وکړه په هغه ورځ انګلینډ ته تللی وي که چېرته وي، نو چې ته په پاکستان کې وي یا په 400 کې وي، خو د دې مقصد خدا دی که نه چې خلک تا نه خبر وي چې چا په تا ډزې کولې، نو خدای دې تباه کړه چې ته کور کې نه وي، دیوالونه یې شته، ته یری مې یری تاسو کې یری نه، ته ځان ته خلک یری، ته ځان نه خلک متنفره کوې چې پتا به دا وکم، پتا به دا پتا به تا دا نه وران حرامي سړی چې ته دا یو ډس چې دی دا په لس زګونو کې خرڅې، تا نه چې اوس کم خلک پیسې غواړي که نه بتا هغو ته یې مه کوه که نه دې کې به دې راولم دا چا ته هم څه نه شي ویلی، مړه دا نه ښځه ده نه سړی دی، که دا ښځه وی دا به د دې نه بدتره نه وي، که دا ښځه وی که نه دې به دا نه ویل چې جانبي ما نه ښځه بوتل ده، دې ویل دي دې الف خان شیرپاؤ په FIR کې ویل دي چې جانبي ما نه ښځه بوتل ده. د دې نه تاسو څه د غیرت تمه ساتئ؟ راسئ هغه FIR ورته ووایه که نه تاسو چې دومره خلک ناست تاسو تپوس وکړئ ستا ښځه چا بوتلې وه چې تا په FIR کې لیکل دي زما بچی او زما ښځه، دی وایي چې ما بوتل ده، تا ما سجل کړی چې 11 ورځې ما تېرې کړې، تا زما غوندې سړي باندې نه مې دمکي درکړ ده، نه مې درته څه ویل دي، په ما دې FIR کړ کو، په کور یې ته ډزې راته وکړې او هغه نامعلوم دي، واه لاهور کې معلوم دی او په 400 کې نامعلوم دی. ستا کور څه په سپوږمۍ کې خو نو چې نه شورشته یې ایشته و، سپوږمۍ کې ستا کور ایشتو، خو ستا کور مخې ته به راغلي که نه چا مونل د پیریانو. واه د دې اواز سره چې مولا پاک پروردگار دی تاسو خاد آباد خوشاله ساتي، رب العالمین ذاتم د پاکستان د خیر سره ثواب وکړه. الله پاک پروردگار دی زما کوم پښتانه چې په پاکستان کې دي، الله پاک پروردگار دی خوشاله خاد آباد او قائم او دائم ساتي. ما اوس به زه اجازت غواړم، خو د اجازت نه مخکې دا ویم چې ډېر خلک ما ته دا وایي چې تا افغانستان پسې ولې نه راځي او افغانیانو ته کنزل ولې نه کوې یا د علي شاه مور ته کنزل ولې نه کوې. نو زما کم غرض چې کم خپل دی هغه دی یو شي نه یو شی منې کول. ما 5th جنریشن وار د افغانستان او د انډیا خلاف ګټلی دی او ستاسو مخامخ مې ګټلی دی، په ثبوتونو مې ګټلی دی، په خبرو مې ګټلی دی، په زور مې ګټلی چې کنزل یې کړي، کنزل مې کړي دي، چې باچا یې راله کنزلی دی، باچا مې کنزلی دی، چې قوم یې راله کنزلی دی، قوم مې وله کنزلی چې یو جنډه یې سیزل ده 100 جنډې مې وله په باتروم کې سیزل دي. خو اوس هغو څه نه وایي، نو ما ته څه ضرورت دی؟ دواړو ملکونو حالات ښه کېږي لګیا دي، مونږ ته دې کې ضرورت څه نشته. بله خبره دا ده چې علي شاه مور متعلق او علي شاه متعلق هغه سمې شوې، نو ما ته څه ضرورت دی چې زه هغه ته کنزل وکړم؟ یو نمبر. بله خبره دا ده چې څو پورې د پیسو متعلق خبره ده، نو ما ته زما فالوورز چې کوم دي هغو ټلیفونونه وکړه، هغو راته وویلې چې جان حبیب خان که دا پیسې ته غواړې چې دا مونږ تاله راولیږو، مونږ په دې ښځه باندې اعتماد نه کوو، دې کې ته مه راځه، لہذا مونږ دا پیسې نه لیږل غواړو. نو چې هغو نه لیږل غواړي نو زما خو وس نشته چې چا له سکول کوله وکړم، او زه په خپله زما دومره وس نشته، زه خیرمار یم نه. یو سوال مې کړی او د هغې جواب ما ته ټولو مینوالو دا راکړو چې نه دا چې کوم دی له سکول کوله وکړو د هغې نه به مدرسې نه چې کوم ماشومان راوځي هغو تربیت به څنګه وي، نو ما سره جواب نه و. نو لہذا
ما پخپله په دې شیز باندې بیا نه دویمه ویډیو کړله نه ما سوال کړی دی، لہذا د هغه دپاره چا پیسې نه دي رالیږلي او چې څوک نه رالیږي هم ښه ده. او اوس چې څنګه هغو منې دي الله پاک پروردګار دې د غیب او ثواب وکړي، د بل طرف نه دې ثواب وکړي، بل کار روزګار دې الله تعالی د هغو روان کړي. خو چې دا کار ته چېرته سوچ دوباره ونه شي، دا مخکې مې ویل دي بیا هم ویم، او دا نه چې دوی وایي موږ د جان د یېرې نه، زه نه ویم زما د یېرې نه، زما د یو کار سره د بندېدو سره غرض دی. دا ضروري نه چې زه هم جان حبیب وکړه. جان حبیب څه شی دی؟ جان حبیب د نوم مسلمان د خپو خاورې دی. بس یو کار دې منې کو، د الله د یېرې دې منې کو، بالکل ما ته قبوله ده. ټول ناول څه ویم چې ښه خبره ده، تا د الله د یېرې وکړو، صحیح خبره ده، الله د یېرې پکار ده، بس زنده باد، سلام علیکم، ډېره ښه خبره ده. پاتې شو غل، د غل مرسته غل کوي. دا څومره ډرامه چې وشوه دا فلاپ ډرامه وه، دا یو فلم و جوړ شوی و. یاد ساتئ چېرته و په دې ډرامو کې نه راځئ. دا بل باندې اټیک کول، بل دباول، بل پریشرایز کول. زما غوندې سړی چې یاره دا چېرته ووایي زه به د دې په خوله کې دا خبره وکړم او په دې به لاس دې خلاص توره دې تیره د هېڅ تا نر وې، تا په کور مخې ته سی سی ټي وي لګولی وې، تا هغه غله به تا معلوم کړی وې، ته خو خلکو پسې ګرځي. تا ته صرف ګوان چتونو والا ښکاري او هغه خاپېرۍ نه به ښکاري. دا هغه ملګر نه تا پسې راغله، پرتوګ نشته او هغه وایي په زمان رسید وي پرتوګ یې نه دی اچولی، وایي پرتوګ یې هم نه دی اچولی، پرتوګ ورځي نه اچل. ماشوم دی لغړ ګرځي، وایي چې د ماما تپوس کو، د ماما تپوس ته پرتوګ ایستلو والا دومره غیرت وکړو. خیراتمار غیرت کوي. زده په تا دې چېرته پښتون سره غیرت وکړي که نه؟ تاسو هم صفت چې شوی دی ټول چې کوم دي ګڼکپان، غله، روپیوال میکونه، پیسو اخیستلو والا، په 3000 په 2000 باندې زما خلاف د بل خلاف ویډیو جوړولو والا، دا ښځه خاپېرۍ ماپېرۍ د دیو له دا پیسې میسې ورکول. اوس دا هغه غریب هیڅ هم نه و، هغه غریب خوال ته ناست ما ته څو ځله ټلیفون کړی، خانه راشه ماله زما دا جومات به وګورې پلان کې به. دا رب العالمین ذات ډېر لوی فضل کړی چې زه ورغلی نه یم، که نه دې خو به زه هم په شرمونو شرمولی وې. بهرحال د دې اواز سره چې مولا پاک پروردګار د تاسو ښاد آباد لري، چې پاکستان زنده باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی زندہ باد. تل دی وی، آباد دی وی، زما خیبر پختونخوا دی وی. ہر پختون تمہیں درن سلام، فی امان اللہ، پا اللہ سپارم. او دا وګورئ که د دې تصویرانو نه څوک سوځي او تکلیف یې ودا، ما چې ډېرې ورځې تېرې کړې که نه، دا ما د دې شهزاده جرنیل صاحب قائد اعظم رحمت الله علیه، دا زما شهزاده د دې د لګولو د دې جنډو د احترام دپاره زه لګیا وم. ما وخت تېر کو چې څوک سوځي که نه ځان ته یو تیلی بل ووایي، गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो इंडिया افغانستان د پاکستان هر دشمن د پاره، د پاکستان د سرزمین د هر دشمن د پاره، د پاکستان د آرمی هر دشمن د پاره دا 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 او دا پاکستان زندہ باد. فی امان اللہ.